وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد الله دی چې سید خاندان ته سید ولې ویل کیږي؟ جواب دا دی چې سید خو په ډېرو معنو سره راځي او بعضې معنی چې کوم دي نو هغه من هم د هغې نه راغلی ده. بعضو معانیو کې استعمالول د سید لفظ حدیث کې من هم راغلی ده، لیکن د دې خاص خاندان دپاره چې کوم استعمالیږي په دې کې مقصد د یو کس نسبت کولی د حسن یا د حسین رضی الله عنهما خاندان ته. نو په دې معنی کې د استعمال دي کې څه ګناه نشته دی، دا استعمالولی شي او مقصد به سره تعارف ته تعظیم به مقصود نه دی. امام مناوي رحمه الله فرمایي چې سید استعمالول سید ټکی د الله نه غیر د بل چا دپاره دا بالکل عام دی او استعمال دی قرآن و حدیث کې راغلی دی. او امام نووي رحمه الله فرمایي چې د سید لفظ د استعمالول نه چې کومه منع راغلی ده نو هغه ده چې په طریقه د تعظیم باندې چا دپاره استعمالیږي. که د تعریف او تعارف په طریقه باندې استعمالیږي نو بیا څه خبره نشته، منع د هغې نه بیا نشته دی. اوس دا چې یاره سید دوی ته ولې ویلی کېږي، نو زما ذهن مطابق چې کومه ظاهره خبره ده هغه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې چې کوم امام ترمذي او امام احمد روایت کړی دی په هغې کې د خپلو دوو نسو دپاره سید لفظ استعمال کړی دی، حسن و حسین رضی الله عنهما دپاره، چې فرمایي چې حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنت، دا دواړه سرداران دي د نوجوانانو د جنت والو. جنتیانو کې چې کوم یعنی جنت ته به ځي او نوجوانان د هغوی دا دواړه سرداران دي، مشران دي. ظاهر هم دغه معلومیږي چې څوک هم د دې خاندان د دې دپاره دا په دغه وجه باندې دا لفظ استعمالیږي، سید ورته ویلی کېږي. والله اعلم.